بسم الله الرحمن الرحیم. مراد خان ډیره مهرباني تاسو مال موقع فراهم کړه. زه به د ټول نه وړاندې د اوبو په هکله خبرې کوم. د بهر نه چې خلک راشي د لوی سیندونه یې او بوج د سوات خلکو مزې وکړي دا ښکلي ښکلي شنې شنې اوبه څښي. او دلته بنیادي خبره دا ده چې زمونږ منګي تش پراته دي. د اوبو سهولت چې کم دی دا واسطه پوله شوی دی. کم وخت کې به 90-110 روپۍ اخیستې د خلکو په کورونو کې د اوبو سهولتونه اوس 250 روپو ته رسېدلي دي. خلکو د اوبه نه میلاویږي. زه یم چې حالات داسې روان دي په منګوره کې چې د اوبو قحط دی او خلک به مالدار خلک به منرل واټر وڅښي خو غریبانه خلک به چې کم دی هغه ډېر تباهي طرف ته لاړ شي. نو زما پرزور مطالبه ده خصوصا د خپل نوي میر نه چې هغه په اولین فرصت کې چې کم دی او اوبو ته اهمیت ورکړي او کم ټي وي چې دي په دې معنی کم ناکاره دي هغه تیاري کې جوړي کې او کم ځای کې چې پیپونه لیک دي پکار ده چې هغه سہولتونه د اوبو بنیادي سہولت چې کوم دی د اوبو دی. د دې نه پس چې کوم دی هغه د ګیس په هکله زه به خبره کوم چې د ګیس لوډ شیډینګ د لاسه خلک هم حیران او پریشان دي. زموږ ماشومان سهار سکولونو ته بغیر ناشتې نه ځي. زموږ خویندې میندې په کورونو کې د دې ګیس د نشوالي په وجه باندې انتهایي پریشان دي ځکه چې نغرو سیستم مو ختم کړی، تنور مو ختم کړی، تمام انحصار په سوی ګیس باندې دی. د دې نه علاوه چې کوم دی د بجلۍ په هکله تاسو په دې وخت کې وګورئ زموږ د افسوس خبره دا ده چې موږ په ژمي کې د ګیس خلاف چې کوم دی هړتالونه کوو، په اوړي کې موږ د بجلو خلاف. نن په دې جدید دور کې چې کوم دی په 13 روپۍ یونټ ما ته بجلي نشي راکولی. په 12 بجې ماشومان په کورونو کې، مریضان په هسپتالونو کې، زموږ بوډاګان سپین دا ټول د دې بجلۍ د نشوالي په وجه. بل زه دا تپوس کوم چې د دې لوډ شیډینګ دپاره خو پکار دا نه ده چې باقاعده شیډول جاري شي چې خلک ځان ځای ته رسوي. دا دونه ظالمان دي چې نیم اذان چې کوم دی په بجلۍ کې په سپیکر خلک اوري، یکدم د موازن چې کوم دی اواز بند شي. د دوی سره دونه مسلماني په دوی کې نشته چې د مانځه ټیم نه پیژني، د بانک ټیم نه پیژني. 2 رکعته مونږ چې کوم دی د امام سره په رڼا کې کو، 2 رکعته مونږ په تیاره کې کو. زما دا گزارش دی حکومت ته چې دوی دا ذمہ داري چې بنیادي سہولتونه خلکو ته میسر کړي، خصوصا د اوبو غور وکړي، د بجلۍ د لوډ شیډینګ، د ګیس د لوډ شیډینګ په کار ده چې سدباب وشي. راځم پېټرول ولا نو زه ټول خلک په دې خبره پوه دی چې د تمام اشیا د نرخ د اوچېدو انحصار چې کوم دی په ډیزل په پېټرول باندې دی. زه دا نه یم چې یوازې موټر سایکل والا به دې نه متاثره، یوازې موټر والا، خو زه یم چې د زندګۍ اشیاء خوراک هر شی به د پېټرول او ډیزل سره کنیکټ دی. دا دې سره په کار دا ده چې د پېټرول نرخ باندې حکومت نظرثاني وکړي او د دې نرخ چې کوم دی په اعتدال راولي. ډالر ته تاسو ګورئ، ډالر هم زموږ ورځ په ورځ په اوچت باندې روان دی. نو په کار دا ده چې ډالر هم کنټرول شي. د ډالر انحصار ټول په ذریعه مبادله باندې دی او د هغې په وجه باندې چې د بهر زموږ کوم ذریعه مبادله صرف کېږي هغه زموږ نه چې کوم دی زموږ د روپۍ قیمت ورځ ته ورځ ډاون کېږي، ډالر هېڅ ورځ ته ورځ اوچتېږي.